اول قتل په دنیا کې دا قابل کړی دی، اول ګناه په دنیا کې دا قابل کړی دی. کم یو انسان چې د ګناه بنیاد کېږدي یا کم یو انسان چې د نیکۍ بنیاد کېږدي، الله رب العالمین د هغې پر اجر د هغې ورکوي. لکه اوس په دنیا کې چې څومره هم قتلونه کېږي په هغې کې د قابل پوره حصه ده. ولې هغه د دې بنیاد کېښودو. په دې وجه حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من سن سنتا حسنة، یو انسان د نیکۍ بنیاد کېښودو، یعنې یو سنت په یو علاقه کې مفقود دی، خلک به یې باندې عمل نه کوي یا خلک د هغې مخالف دي او ده په هغې علاقه کې سنت ژوندی کړو، نو چې چا هم په هغې باندې عمل وکړو، الله رب العالمین به د هغې اجر هغه ته ورکوي سوا د دې نه چې د دغه انسان عمل کوونکي د اجر نه به کمي نه کېږي. یو انسان دی هغه په یو علاقه کې یو سنت ژوندی کړو، د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث یې او خلک په هغې باندې عمل کوي، نو چې څوک هم په هغې عمل کوي الله رب العالمین به ټولو ته د هغې اجر او ثواب ورکوي. یو انسان په یو معاشره کې ګناه رواج عام هغې بنیاد یې کېښود، جواري عام یې کړل په معاشره کې، بدعت او خرافات، شرکیات، په دین کې نوي کارونه، که هغه حمید دی، که هغه ملا دی، که هغه عالم دی، که هغه بادشاه او که وزیر دی، که هغه هر څوک دی، د ګناه یو کار بنیاد یې کېښودو چې څوک هم عمل کوي په هغې باندې، الله به دغه انسان اول نه چې بنیاد یې د هغې دی د هغې بوج به په هغه باندې په دې وجه باندې یره پکار ده د داسې څیزونو نه چې موږ بنیادونه جوړ شو د شر او د فساد، د بدعات او د خرافاتو او د شرکیاتو. موږ تاسو له پکار دي چې د سنتو بنیاد کې کوم سنت چې هغه مړه شوي دي یا مفقود دي یا په یو علاقه کې هغه خلک نه کوي، موږ تاسو له پکار دي چې د الله د رضا د وجې هغه سنتونو باندې عمل